قرآن و سنت د الله او د الله د رسول د حکم خلاف یو کارو کی نو اگر چې کافر کیږي پینا هو ګناه خوده یو انکاری یو عمل نه کولی ادوارو کې فرق بیا د آیاتونو کې دا عیسی علی السلام تذکرہ کوي په دې باندې چې د خو په اتوارو باندې راغله د سوکو نو د پلان کوي د مریم علیه السلام زوی مریم سوکوا د عمران لوروا او عمران سوکو دغه سي د پلان کې زوی د سلسله نس رسی چرته هغه آدم علیه السلام ته برسی بعضی برسی نزدې آل عمران بعضی با آل ابراهیم ته رسی بعضی با او نور چې کوم څومره دي نوح علیه السلام ته رسی او د نوح علیه السلام نه چې په بره واخلې نو بیا آدم علیه السلام ته رسی نو دا په اتوارو باندې راغلی دا اولاد تر اولاد راغلی نو چې اولادی نو اولاد دا منافی ده د اولوهیت دا رنګه دلته کې استفا وی الله دا منتخب کړل نه یو منتخب ده او یو منتخب ده دا الله منتخب کړلی نو منتخب د منتخب غیری یو خالق ده یو مخلوق ده نو خالق د مخلوق غیری نو خالق بجدائی مخلوق بجدائی دارنگے منتخب و منتخب دا بجدائی چا انتخاب کر لیں اللہ کر لیں نو اللہ چی انتخاب کر لیں نو دا چای کر لیں نو هغه چا چې انتخاب کړی شوی دی نو هغه الہ نشي کېدی ولې انتخاب الله کړلی الہ کړلی نو چې الہ انتخاب وکړو نو دا کم د چا چې انتخاب کولی کېږي نو هغه الہ نشي کېدی بیا ورپسې بیا تذکره کوي د مریم د مور تذکره کوي د پلار تذکره کوي او د زکریا علیہ السلام تذکرہ کوي وغیرہ وغیرہ دا خبرې تذکرہ هغه په تفصیل سره را روانې دي ان الله اصطفى آدم یقینا الله غوړه کړل آدم علیہ السلام چې آدم علیہ السلام غوړه کو آدم علیہ السلام الہ نشي کېده و نوح علیہ السلام غوړه کړل نوح علیہ السلام الہ نشي کېده و آل ابراہیم غورا کرلے ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے گن کسان غورا کرلی ناغ الہ نشی کے دے آلہہ نشی کے دے و آل عمران او آل عمران کے گن کسان غورا کرلی گنو کسانوں نے پیغمبران جوڑ کرلی ناغ آلہہ نشی کے دے دائے غورا کرلی پسبانے العالمین پنور عالم مانے سمرچے انسانان دی پدے انسانانو کے دٹولو نا غورا هغه انبیاء علیهم السلام دی بیا په انبیاء علیهم السلام کې غورا د یو تکزه نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او کو رسولانو تزه اولو العزم من الرسل ناغه بیا 15 پیغمبران دی نو پاغي کې بیا د ټولو نه اعلی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چاچی ویلی بعد از خدا تو یہ قصه مختصر ہوئی الله نه رستو بس بزرگ ترین شخصیت په انسانانو کې اغتای اوله درجه هغه د الله دا او د الله نه کته په مخلوقاتو کې د ټول نه اوچته درجه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بعد از خدا تو یہ بزرگ ہوئی قصہ مختصر نو ان الله اصطفى آدم و نوحا یقینا الله غوړه کړل آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام و آل ابراہیم و آل ابراہیم و آل عمران او آل عمران غوړه کړل العالمین په عالم باندې ذریه بعضها من بعض دا سودا مخلوق دا آدم علیہ السلام د نوح علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام او د ابراہیم علیہ السلام آل عمران دیو د عمران آل دا ټول سوکو مخلوقاتو کرا دا مخلوق دی نو مخلوق خالق نشی کے دے الہ نشی کے دے دوی مدادا ذریتن اولاد دے
نو بعضو من بعض دی د بعضونا نو آل عمران ته ګوره نو هغه د آل ابراهیم کې راځي آل ابراهیم په نوح علیہ السلام په آل کې راځي او نوح علیہ السلام هغه بیا په آل د آدم علیہ السلام کې راځي دا به ذریت کې راځي نو ذریت ته آدم علیہ السلام دے نوح علیہ السلام دے آل ابراہیم دے بعضی وہی دلتے کہ ذریت پہ معنی دا اصل لے نو اصل دی بعضی دی دا بعضونا نو آدم علیہ السلام اصل دے نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام اصل دے دلان دینا آل ابراہیم دا اصل دی داغی دلان دینا آل عمران دا اصل دی دا نکون دی نو غټ نکونه دلته کې کم ذکر شي دي نو آل عمران دی عمران ابراهیم نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام نو بازی په معنا دا دی باندې ذکر کې ذریت په معنا دا اصل باندې او یا ذریت په معنا دا نسل باندې نو نسل دی آدم علیہ السلام نو شروع دی نو دویم نوح علیہ السلام چې دی هغه د آدم ثانی وته بیا ذریتم بعضو من بعض دا اولاد دی بعض دی دا بعضو دا نسل دی بعض دی دا بعضو دا اصل دی بعض دی دا بعضو واللہ سمیعون علیم اللہ دی اوریدن کے پوا نو چی دا اصل نسل شو دا اولاد شو نو دا پلار او نکا شو نو دا الہ نشی کے دے کنا دا محتاج دی پلار محتاج دی زویتا زوی محتاج دی پلار تا یو سڑے پلار کی کلا پلار کیږي به اله چې زوی وشي کنه چې زوی وشي نو پلار بشي چې زوی نشته نو پلار کیږي یا پلار کیږي نه نو پلار محتاج دی زوی ته ډېر خلک داسې ګرځي اولاد نشتی نه د څوک پلار نه وي پلار هغه چاته ویل کی چې دا اولادي لوري دا زوی دی نو دا پلار محتاج دی د اولاد ته د زوی ته په پلار ولای کی دغه دا اولاد زوی محتاج دی پلار تا پلار نه وین دا زوی به کم نه ناغلو نو چې کله داسې حالات تی نو دیتا دا الہ نشی کېده کم چې دا نسلونو کې را روان دي نو دا مخکې په دې باندې داسې حال راغلی چې هغه کې نو پلار چې په یو وخت په هغه باندې داسې چې هغه نو بیا پیدا شو نو اولاد شو نو اولاد چې لو شو نو بیا ددنه پلار جوړ شو نو کله دې یو نوم ولې خو دې کی کله بل نوم خو دې کی نو دې الہ نشي کېده خدای نشي کېده دغه تذکرہ کوي په دې باندې والله سميع عليم الله دې اوریدن کې پوا اذ قالت امراه عمران کله چې وې خزې د عمران خزدا وی رب انی نظرت لك ما فی بطنی یو بل اشکال راضی امراتن راضی پتا ونډی تاسرا دل راضی په وګدی تاسرا قران کریم کې داو اعجاز دے قران کریم کې چې دا کم ذکر شي دي نو کم ځای کې چې دا خاون تذکرہ وسره دا نه پوګ دی تا سره دا کم ځای خاون تذکرہ نشتی نو ال دغه د غونډي تا سره دا اذ قالت امراه عمران نو کله چې وی خزیده عمران ربي انی نظرت لك ما فی بطنی وی الله یقین ما نصر من له استاد پارا هغه چې زما په دې خېټه کې دي محررن آزاد د مشاغل د دنیا نه ولې اولاد چې پیدا کی هغه د غلامانو یو قصه وا هغه غلام نو چې کله د غلام د وینځ نه پیدا کیږي هغه جدا مسلې دي هغه ته آزاد وای یو آزاد دی غلام دی هغه بل قصه ده دلته کې دا بل قصه ده محرر معنی آزاد به د باندې بل سکار نه کو دی وسر د دین کار کوي چې کله د پیدا شي خیال داو چې دا الله منګلا زوی راکی نو دی بیا د دین خدمت کوي دی به خالص جو بس د دین کار وکي د باندې به د دنیا کار نه کو د دنیا د کارونه به ازادي نو کله چې وی خزین عمران او عمران یعنی ماتان وتوي
پرون دا تذکره شوې وه چې د دې عمران او د هغې عمران په منځ کې 1400 کاله دا 1800 کاله په دې کې فرق دی 1800 کاله هغه مخکې دی او دا 1800 کاله وروسته دی 1800 نو محررن دی به آزاد یې د مشاغلو د دنیا نه دی به د دنیا کار کسب بنه کوي د دین دپاره به آزادي نو دا که یو سړی نن هم کوي دا کولی شي لیکن که یو سړی وایي چې دا به آزادي او دا به غلامي دا غلام دا د چا په اختیار کې نه دي دا ویش د الله طرف نه دی یو سړی پیدا کېږي د غلامۍ په لمن کې پیدا کېږي نه به غلامي بیا که څوک ازادۍ اب بیا د هغه اختیار دی چا چې غلام دی هغې ازادولی شي بعضې خلک څه نورې قصې کوي بچی کله نه کېږي وایي دا که کم بچی پیدا شو زما نو دا به د پلان کې بابا د نوسوي دا ناروا کار کولی کېږي غلط کار کولی کېږي بچی بل چاله دغسې ورکول دا ناروا دي د چا بچی نشتی اولاد نشتی او دا اخلی او دا اغله ورکوي نو دا هم ناروا دي دا ستا اختیار خو نه دی ته له پلار بدلی هغې دا د ده شوزه نو بیا به صحیح بیا به هغه ته ویلی کېږي د پلانکي زوی دی خو نه دی خو د هغه زوی نه و دا خو د ډینګي زوی و اولته کې لاړو دی دا پلانکي زوی شو دا پلانکي زوی کېږي نه چې د ډینګي زوی دی نو د پلانکي زوی کېږي نه ښه شریعت هغه څه ذکر کوي هغه څه وایي چې هغه حقیقت دي نو دا ستا اختیار نشتی ګورئ ښه چې ته نه آزاد د پلار مخکې دغه دا دې کټ کو دا دې بل دی کا ستا اختیار دی څه مور ولا دا نه ده مور ولا بله کا نه قرآن کریم کې الله رب عزت وایي مور هغه ده چې چا زیږول دی ته وایي دا د پلانکي زوی شو پلانکي زوی شو پلانکي زوی کېږي نه ما فی بطنی هغه چې زما په دې خېټه کې دي محررن آزاد به د مشاغلو د دنیا نه فتقبل مني نو یا الله زموږ نه قبول کې نو موږ له راکې داسې راکې چې هغه د دین کار وکړي امرات عمران دا د مریم نیا ده هغه چې خبره کوي نو هغه دا وایي یا الله ته وایي ربي انی نظرت لک ما فی بطنی ما نظر منلخه منخته مې کړله چا کم بچے پیدا شي نو دا به د دین کار کوي انک انت السمیع العلیم یقینا ته اوریدونکې خاص اوریدونکې چې هغه ته بل څوک نشتی هر څه چې اوري د هر ځای نه چې اوري د هر چا چې اوري نه هغه یوازې الله دی یو سړی دا وایي هر څوک اوري او په دغه اورېدو کې څنګه چې الله اوري دغسې بل چاته موج دی اوري پیر فقیر اوري نو دی په شرک کې اخته دی دی د شرک فی السمع وایي مفتی کفایت الله صاحب په تعلیم الاسلام کې وروسته یو حصه د هغې کې ذکر کوي د شرکیاتو باس هغه دغه ځای کې کوي په آخره حصه کې اول د کې هغه دا وایي شرک فی السمع شرک فی البصر نو دی په شرک کې اخته دی څنګه چې الله اورېدل کوي نو دغسې دا پیر سے هم اورېدل کوي هغه ژوندی دی او که مړ یا پیغمبري کوي یا بل کوي یا بل کوي مخلوقاتو کې څوک کوي اوري یا دغسې لیدل کوي نو په شرک کې اخته دی الله تذکره کوي د هغې د امرات عمران انک انت السمیع العلیم یقینا ته خامخا ته اورېدونکی د هر چا اورېدونکی د هر څه اورېدونکی د هر ځای نه اورېدونکی العلیم پوهه تی بل څوک پوهه نشتی دغسې د انسان پوهه اب صحیح دا ټول انسانیت دی دا ټول مخلوقات دي د هغې پوهه راغونډه که یو طرف ته که او د الله پوهه د هغې ته ذرې برابر ته نه رسي نو خضر علیہ السلام واقع چې تېره شوې په هغې کې حدیث کې راځي یو چنچڼ وه په کښتۍ باندې کېناسته او د دریاب نه یو ساس کې اوبو خوله کې واغستې ورته وی خضر علیہ السلام وی
چې زما استاد علم د دې نسبت د دې دریاب سره د دې قطرې د دې دریاب سره خو کې دی چې خدای الله دا علم سره نشي کېده زما استاد علم د الله د علم په مقابله کې د دغه مدارم نه دی ښه کوم چې قطره ده د دریاب مقابله کې انک انت السمیع العلیم یقینا ته اوریدونکې خاص اوریدونکې السمیع ته دا بل به یې اسی سمیع به یې لږ سات به اوري د لږ ځای نه به اوري د لږ کسانو به اوري چې ګڼه شي بیا نه اوري ټول چې غوغا شروع کړي اګه څه وایي تاسو چې موږ دا پلان کې خبره کوي چې دی واورو که نه نه نشي اورېدی دا طاقت د مخلوقاتو نشته چې د هر چا خبره چې ټول ګویا نه شي دلته کې موږ مونځ چې کوو په دې یو سب کې که شل کسان یو که دیرش کسان دا ټول چې لګیا شي دا امام به پس شي په ټکي پوه نه شي که بل څه ټول لګیا شي نو هېڅ به پې پوه نه شي لیکن دا ټول لګیا دي الله به پوهېږي الله یې اوري الله به پوهېږي نو سمه اورېدلو کې مخلوقاتو دپاره سمه لفظ راځي الله دپاره هم راځي دواړو کې فرق دی الله هر څه اوري نو د هر چا اوري نو د هر ځای نه اوري او مخلوقات دا داسې نشي کول العلیم پوه الله دی فلما وضعتها کله چې وزېږول هغې لره جنۍ پیدا شوه نو اوس دا افسوس په طور باندې وي قالت نو وی دا خزا امراتو عمران وی عمران خزا وی رب انی وضعتها انثى یا الله ما خو زېږول دې لره جنۍ او جنۍ ده نو جنۍ خو هغه کار نشي کولی کوم چې هلک کولی شي سړی کولی شي والله اعلم ما وضعت الله ته ښه پته ده چې هغه څه چې دې زېږولي الله ته پته ده دا زموږ دی بعضې کتابونو کې راځي یو سړی دی قرآن کریم یاد کړلی بل ورته وایي حافظ القرآن وایي تا قرآن یاد کړلی داسې نه چې هغه ته پته نشته ما قرآن یاد کړلی دی ورته وایي تا قرآن یاد کړلی یې مقصد بلی هغه حافظ القرآن تا قرآن یاد کړی ما ته پته ده چې ته حافظ قرآن یې دا په دې باندې دلالت کوي دلته کې دا بعضې دا نه چې الله له خبر ورکوي خبر نه دی دلته کې بلکې دا افسوس دی یا الله ما خو دا جنۍ وزېږوله دا خو جنۍ دا خو کار نه شي کولی والله اعلم ما وضعت الله ته ښه پته ده چې کوم څه دې زېږولي ولیس الذکر کالانثی او نه دی نارینه په شان د زنانه خبره الټه ده نارینه د زنانه په شانتې نه دی نو زنانه ښه شوه او نارینه ښه نه شو داسې خو دا نه دا خو د قانون خلاف ده نارینه خو اعلی دی الرجال قوامون علی النساء او دلته کې وایي لیس الذکر کالانثی مطلب بداشي لیس الذکر نه دی نارینه هغه طلبت چې دی خلکو طلب کړو دی زنانه طلب کړو وی الله مانه زوی راکړي نه هغه زوی که دیله ورکړی شوی وی نه هغه زوی به داسې نه لکه څنګه چې دا جنۍ ده کالانثی التي وهبت په شان د هغې جنۍ چې دیله ورکړی شي ده نو د دې جنۍ حیثیت هغه د هغې هلک نه چې دې کوم غوښتو د هغې نه ډېر زیات دی او یا داسې ووایي چې عام نارینه هغه په شان د دې زنانه نشي کېدی بعضې نارینه هغه د دې نه ښه دي لیکن عام نارینه هغه د مریم درجې ته نه رسي مریم خو ځان له څوک وه وإني سميتها مریم یقینا نوم کېښوده ما د دې مریم وإني أعيذها بک او یقینا په پناه کې درکړه ما دا ستا یا الله ستا په پناه کې مې درکړه وذریتها او د دې اولاد مې هم ستا په پناه کې درکړه من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه شیطان رټلی شوي نه یا الله دا ستا په حفاظت کې وي الله یې حفاظت وکړو د دغې مریم حفاظت یې هم وکړو او د مریم د اولاد چې څوک عیسی علیه السلام زوی د مریم عیسی علیہ السلام نو داغه حفاظت یې موکو د شیطان رټلی شوی نه فتقبلها ربها بقبول حسن نو الله قبول کړه هغې لره
نو قبول کړه هغه لره رب دا هغه به قبول حسن په قبل ولو خستو سره وام بته نباتن حسن اولو یکړه په ولو خستو سره وکفلها زکریا وکفالت کو دا هغه زکریا علی السلام زکریا علی السلام ولا کفایت کو کفالت په دغه وخت کې وی 20 کسانو په 20 کسانو کې زکریا علی السلام مو د زکریا علیہ السلام بیبی چې و نه هغه د دې ترورم کېده نو دی وجنه کفالت بیا زکریا علیہ السلام کو کلما دخل علیها زکریا المحراب کله چې داخل شو زکریا علیہ السلام محراب ته عبادت خانه ته بالا خانه ته محراب دې ته وایي په مجلس کې چې کم د ټول نه بهتر ځای هغه ته ویل کیږي بعض خلک بالا خانه جوړه کی بعض خلک دغه محراب دی دا محراب مخکې نو مخکې دور کې نه وروسته جوړ شوی دی او دا محراب دی یو اشرف موضع فی المجلس وی مجلس کې چې کم خزې هغه ته محراب وي یو محراب عبادت خانه ته وي بل دا چې محراب دی د حرب ځای دی د جنگ ځای دی د دې سړي دا کوم چې مخکې ولاړ دی په جنگ کې ولاړ دی چا سره جنگ کوي ښه مقتدیان شاید داسې ولاړ دی او دلته کې دی لګیا دی په جنگ باندې شیطان سره په جنگ دی ښه د دې شاید چې کوم مقتدیان ولاړ دی د دې هغه حاجات او ضروريات هغه لګیا دی الله ته پیش کړي کلمہ دخل علیها زکریا المحراب نو کله چې داخل شي زکریا علیہ السلام په دې باندې په عبادت خانه بالا خانه وجد عندها رزقان ويمند دا غسر ناشنا رزق دی یو ناشنا پدې دی چې دلته خو بل څوک ناراضي یو ناشنا پدې دی چې به موسم هم میوي دي موسم نه دی او میويشتي وجد عندها رزقا دغه سي الله رب عزت قادر دی چاله ور کوي یو خبیب رضی الله تعالی عنہ هغه مکه مشرکانو نیولو او بیا یې شهید کاو بار ته راوېس نال دغه یو دای بل دغه قید کړو تړلو من کړو ناخذ بیان کې رسول بیا مسلمان شیدا وما کتو خبیب رضی الله تعالی عنہ تا نو دا غسر عنقود من عنب د انګورو غنګو چې وسرو حال دا چې دغه په قید کیو د انګور چاور کول او دغه ځکه په دغه زمانہ کې په دغه دور کې انګور د سراډونه هغه سره لګیاو انګوري خواړه دا الله چاله ور کوي چاله غواړي ور کوي او خبره کې وړو کې په سلا حالت کې و سره چې اماړه خو د دې په چل باندې پوي سدي سندي پرون وتناسه هغه سره چوڑا کوي وا اخذ به ډیر زیاته غبراو شو چې دا هو قیدی دی اته کې دا وړو کې په ستل له چوڑا کې ولا سره پلاس کې دا سینه چې حلالي کړاله ورمن ډېکلې بسي اته موږ هغه نه یو دغه څه قصور دی څه ګناه ده دې وړو کې څه ګناه خو نشته چې دا د باندې مزه چوڑا کې په د بسرا چوتو خپل نکونه خپل ویختو غرب برابرول د پاره چوڑکی غختل وا ادا نایان سو چې کوم چوڑکی نه بیا خو 13 چوڑکی ان نو تراش مخ کې وو هغه ډیر زیات 13 ناوی مې نو کو نه کټ کولا نه خون کاټ خو سره راغی مخ یا نور سيزونو خبر زیات شو قال یا مریم
نو اے مریم ان لکی هذا کم دیو دا ستا پارا قالت هو من عند الله نو دا الله طرفنا ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب یقینا الله رزق ورکی چاله چې غواړي به حساب دا بیا و ان شاء الله الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق